أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ستاسي دوست ستاسي غمخوار حکیم محمد عزیز نقشبندی د یو نوي ویډیو په پیش کولو سره ستاسي په خدمت کې حاضر یم. الله دې وکړي چې ستاسي خوښه شي. ورونو، د ویډیو پیش کولو نه مخکې تاسو ته دا وایم چې زه یوه نسخه تاسو ته ښیم، انشاءالله تعالی ډېره ارزانه، ډېره په کمو پیسو به جوړیږي او انشاءالله تعالی په ډېرو امراضو کې، د معدې په امراضو کې، د چا وینه خرابه وي، د چا الرجي بیماري وي او د چا د سانس بیماري وي، مثال په طور لکه د دمې مرض وي، ساه را ماتیږي، د هغې بیماري وي، د چا قبض وي. دا بعضې خلک داسې یو سوچ وکړي چې یار یو بوټی یا بوټي دومره مرضونو کې کار کوي. د دې به زه ورته هم وضاحت وکړم. د دې وضاحت دا ده روم چې کله د انسان مزاج تبدیل شي، مثال په طور یو انسان خپل مزاج به زه تاسې ته وایم چې د انسان خپل مزاج وي، چې انسان کله تبدیل شي مزاج، نو هغه مثال په طور یخ شي، نو په هغې کې ډېر امراض انسان ته پیدا کېږي، سینه خرابېږي، الرجي پیدا کېږي، سپونه بیمارز پیدا کېږي، خپې لاسونه اوده کېږي، پالج پیدا کېږي، سر درد سره جوړېږي، بلډ پرشر کمیږي، شوګر مسله پیدا کېږي، ډېر امراض پیدا کېږي. نو هغه ته که تا یو بوټی ورکړو نو دا ټول مرضونه د هغې یو سره ختمیږي. خلک دا وایي د سر دردم دې سره ختمیږي، د ګردو دردم دې سره ختمیږي، شوګر هم ختمیږي. دا ولې ختمیږي چې کله د انسان مزاج بدل شي نو دا هر څه سره ختمیږي. ورونو، په دې وجوهاتو باندې انشاءالله تعالی او بل به موږ دا کوشش دا کوو چې تاسې ته که موږ ډېره غټه نسخه وښیو، مثال په طور یو مفرد نسخه چې کومه ده، یوه نسخه چې کومه ده، یو بوټی چې کوم ده، دا ډېر فواید لري او تاسې کوشش همیشه دا کوئ چې تاسې په یو شي ځان عادت کړئ. که په یو شي عادت شي او هغې سره ستاسې مرض ختم شي نو انشاءالله تعالی چې بیا به تاسې باندې معمولي دوایانې هم کار کوي. که تاسې ډېر شی میډیسن راغونډې کړي، ځینې خلک ډېرو ته خوشحالېږي چې یاره په دې شي کې 10-12 بوټي دي، 20 بوټي دي، دا به ډېره ښه نسخه وي. نو چې 20 بوټي وضع شي او بیا د هغې نه دومره خاص میډیسن ته استعمالوئ، دومره شی دوی ته خورئ، نو هغه به څه کار وکړي؟ او ټیک ده که کار کوي، خو دا ده چې هغه ستا جسم د ډېرو دوایانو سره، د ډېرو څیزونو سره عادت شي. چې کله عادت شي بیا په تا باندې میډیسنې صحیح کار نه کوي. د هغې نه مزید په ته کوشش کوي چې نور داسې ښکلي میډیسنې یا داسې ښکلي څیزونه راغونډ کړي او هغه استعمال کړي. نو که ستا په یو بوټي باندې کار وشي بیا په تا باندې هغه مرض راشي، که په یو نه کړي نو ته باید وکړي. محترمو، کوشش کوئ، دا تاسې ډېر کوشش کوئ چې د لږو څیزونو سره ځان عادت کړئ، نو بیا په تاسې باندې همیشه دپاره لږ میډیسن کار کوي. او د خوراک خیال ساتئ، د غذا خیال ساتئ. بهترین شی دا ده چې تاسې د خپل غذا خیال وساتئ او لږ دوایي استعمال کوئ او ډېر تاسې سوچ هغه ته وکوئ. پال چې کوم دا کوشش کوئ چې کوم پرهیز ده هغې ته کوشش کوئ. څوک ورته پال وایي، څوک ورته پرهیز وایي. د دې شیزونو ته ورونو ډېر کوشش کوئ. بل زه هغه ورونو ته ریکویسټ کوم، هغه ورونه چې زما دا ویډیو ګوري چې په هر ځای کې دي، که هغوی دا ویلی شي چې یاره دلته موږ ته بوټي نه میلاویږي، موږ دوایانې د څه نه جوړې کړو، چې هغې ته څه نامونه بیماري وي، هر څه وي، او هغه وایي چې دلته د حکیمي میډیسن میلاویږي، حکیمي دوایانې تیارې جوړې میلاویږي، ته موږ ته داسې دوی ولیکه چې هغه موږ هلته په تیاره جوړه دوی راوالو، موږ استعمال کړو. ویلکم. تاسې ما چې ته په کمونټ کې میسج پرېږدئ بیماري وایي، یا زما په واټساپ یا ما ته ډایرکټ زما په نمبر کال کوئ او ما ته خپله بیماري وایي او د هغې په مطابق ځان سره کاغذ او قلم ږدئ، زه به دله دوایانې لیکم او هغه په دواخانه کې رالی او استعمالوئ. انشاءالله تعالی د هرې بیمارۍ لویي د خدای سره ښایي. موږ د الله ډېر عاجزان او ډېر کمزوري انسانان یو، موږ د لوی دعوې نه کوو، خو انشاءالله تعالی چې د هرې بیمارۍ تاسې سوال کوئ زه به تاسې د انشاءالله تعالی د هغې میډیسن لیکم. که د ویښتو نه نیولې د خپو د نوک پورې دنیا مرضونه دي، دنیا مسایل دي،
په کومه بیماری باندې، خو موږ به کوشش کوو چې د هرې بیماری یو ویډیو وړه غوندې ویډیو جوړه کړو او تاسې پرې تنګ هم نه شئ، تاسې په صحیح طریقه سره واورئ. یو ویډیو جوړه کړو او د مرض تشخیص به پکې هم کیږي او انسان به د هغې نه فایده هم والي. په ټولو بیماریانو باندې یو ځل موږ خبرې نشو کولی او ستاسې په خدمت کې زمونږ که تاسې ته موږ ډېر وایو چې زموږ وخت قیمتي ده، ډېر وخت قیمتي ده، خو چې کله سړی قبر ته کته شي بیا د دې دنیا ارمان ورځي چې کاش ما داسې څه پرېښودي وی داسې، او چې هغه بیا د ډېر وخت پورې خلکو کتلی او ما ته یې دواګانې کولی. نو بیا په دې وخت پسې موږ ارمان کوو بیا به دا وخت نه راځي. موږ صرف د الله د رضا دپاره او د ډېر مې زړه داسې راتنګ شوی و د دې خلکو دا ویډیوګانو مې کتلي، نو ډېر حد ته مې زړه راتنګ شوی چې یاره زه داسې یو پروګرام سټارټ کړم، که تاسې لایو ما ته بالکل کمونټ کولی شي، هر څه کولی شي، زه تابعدار یم او انشاءالله تعالی تاسو ته به موږ د هر څه برای راست نسخه هم ښیو او د هغې جواب به هم درکوو، د هغې پال پریز به تاسو ته هم ښیو. الله دې وکړي چې زموږ په دې خبرو تاسې عمل وکوئ. او اوس تاسو ته راځم، تاسې د دې نه پیکچر هم اخیستلی شئ. موږ چې کومه نسخه تاسو ته هغه کړو، لومبی به دا نسخه تاسو ته زه هغه کړم، د دې نه پیکچر تاسې هم اخیستلی شئ. بیا به زه د نسخې دا په دې ویډیو کې دا نسخه راله، د دې به زه تاسو ته نومونه هم والم. دا صرف 3 څیزونه دي. بیا دا موږ لیکلي دي هم وزن. دا کم څیزونه چې په ویډیو کې تاسې وکتل د دې نه تاسې سکرین شاټ اخیستی شئ. په دې کې ما لیکلي دي خنزل. خنزل ته تنبه په پنجابي کې تنبه هم ویل کېږي، تنبه ورته هم ویل کېږي. زموږ په پښتو ژبه کې مڼهونه ورته ویل کېږي، خو دا وړه نه، دا غټه، یو خوا وړي نه، دا غټه مڼهونه چې دومره وي دومره لکه د مالټې په شکل هغه مڼهونه ده. او بیا ورسره د رایي، رایي ته زمونږ په پښتو اصطلاح کې اور وي، اور اکثر خلک دا په اچار کې هم اچي، خو باریک رایي، باریک نری واړه کړي رایي، لکه بالکل کچ، یو دی کې غټ راځي یو واړه راځي، سره رایي او ګندک املسار. دا د چا د وس خبره ده چې لږ لږ 50 ګرام هم ډیر شی ده چې 50 ګرامه مثال په تور والی د جمی د پاره بهترینه تحفه ده، او د هغه انسان د پاره چې د هغه بار سخت وي یا په دې وینونو کې چربي وي، ټوخی سره یا د بلې مسلې سره یا سابندي سره د په سینه کې چربي وي، دا ډیره بهترینه نسخه تاسو استعمال کوئ. وګورئ ازمېښت وکوئ. دا په 3 واړه راوالی، ښه به وټکوئ، میده به کوي بالکل چې داسې باریک شي چې دا د کپسول دی نه کپسول ډک شي. د دې نه 500 ملي ګرام کپسول، تاسې 500 ملي ګرام کپسول که تاسې نه پیژنئ، ایماکسل چې کوم ایماکسل کپسول دی، امپیکلاس یا ایماکسل، په هغې کې واړه 250 ملي ګرام راځي او 500 ملي ګرام. 500 ملي ګرام چې کوم کپسول دی د هغې نه غټ هم شته، هغې ته 1000 ملي ګرام وي. 1 ګرام یا 1000 ملي ګرام کپسول هغې ته هم ویل کېږي. نو هغه به تاسې د دې نه ډک کړئ او بیا به یو سحر، یو غرمه، یو ماښام د تازه اوبو سره استعمالوئ. انشاءالله تعالی د دې فواید به وګورئ، په معده کې هم کار کوي او جسم ته حرارت ورکوي، ټمپریچر ورکوي، جسم ګرم ساتي. او د چا چې خپې لاسونه وده کېږي، د خېټې مسله وي، قبض وي، بلغم ریشه وي، په ډېر بهترین انداز سره کار کوي. تاسې وګورئ او ازمېښت پرې وکوئ. انشاءالله تعالی چې نور ستاسې څه مسله وي، خاکسار ته همیشه دپاره کال کولی شي او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه ورځ او ښه شپه درته غواړم. الله مو خوشحال لرئ. ډېره ډېره مننه. او زموږ دا ویډیو د سره مخکې شیر کوئ، کوشش کوئ تاسې چې دا شیر کړئ، دا یو بل مسلمان ته هم پیدا رسیږي. زموږ په دې باندې څه شته نه، که تاسې شیر کړئ که شیر نه کړئ، خو موږ خو د الله د رضا دپاره لګیږو. موږ دا وایو چې د دې نه په نړۍ کې څومره مسلمانان دي، داسې خلک شته چې ډاکټرانو غر کړه او د 2 روپو بیماري ته اوس دا نسخه چې ما وښودله، په دې نسخه باندې ستاسې ټوټل 200 روپۍ خرچه نه راځي.
او د 2 لکو روپو د دوی نه که زیات کارونه کوي بیا ما ته وایي چې تا دروغ وایي. تاسې دا استعمال کوئ، دا ډیره بهترینه دوی ده. او انګریزي میډیسن که تاسو ته په یو طرف کار کوي نو 10 قسمه د هغې نسخانات شته. نو اوس خو د نیټ دور ده، د هرې دوی نوم والی ولیکئ، فیسبوک ته ورکئ او بیا ورته ولیکئ مضر اثرات. مضر اثرات به د هغې خپل رالي، پوه شئ. سایډ افیکټ ورته ولیکئ په انګریزي کې، سایډ افیکټ به د هغې رالي چې د دې میډیسن دومره سایډ افیکټ دي. او بیا تاسې وګورئ چې د هغې څومره سایډ افیکټ دي. نو د انګریزي ګولیګانو نه، د انګریزي میډیسنو نه ځان وساتئ. پخوا ورونو دا څیزونه نه وو، ګوره پخوا مرضونه هم نه وو. پخوا به هر چا په کورونو کې خویندو به اوله دغه سپیرکۍ، بادیان، پودینه، هریړه دغه څیزونه ورکول، الله به دې سره جوړول او مرضونه هم نه وو. اوس خلک وایي موږ جدید وخت ته راړو. جدید کې مرضونه څومره زیات شو. دا انګریزي ګولۍ چې خورئ دغه به منجامي. او بس الله پاک دې زمونږ ټولو هدایت نصیب کړي لومبی زما، او بیا تاسې کوشش کوئ چې دا ویډیو مخکې د سره ډیره شیر کړئ او ډیره چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او د دې پیدا ټول والي. او چې څه مسله وي موږ ته کال کولی شئ، او انشاءالله تعالی ستاسې د سوالونو جوابونه به موږ تاسو ته درکوو او تاسې به د موږ نه خفه کیږئ. الله مو خوشحال او آباد لسه.